دریم تپوس یې کړی دی چې په رمضان کې اکثر خلک عمره کوي، د عمرې څه حکم دی؟ حالانکه عمره نه فرض ده نه واجب ده، عمره سنت ده. د بعضې ائمو په نږدې لکه امام شافعي رحمه الله فرمایي په ټول عمر کې یو ځل کم از کم عمره کول دا واجب ده، او احناف وایي د امام ابو حنیفه رحمه الله په نږدې واجب نه ده، سنت. حج فرض دی چې د چا د تلو طاقت وي، عمره سنت. عمره کول حدیث مبارک کې فضیلت راځي چې یو سړی عمرې د پاسه عمره کوي، بیا عمرې د پاسه عمره کوي، وس طاقت الله پاک ورکړی دی، د ګناهونه دې سره معاف کیږي. او د رمضان په میاشت کې خصوصیت سره د روزې متعلق حدیث مبارک ته چې په رمضان کې عمره کول داسې دي لکه حج چې دی وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې حجۃ الوداع کوم حج فرض کړو، په هغې کې چې واپس مبارک مدینې ته رالو نو یو زنانه به هغه ورسره حج ته نه وتلي. د الله رسول ورته وفرمایل چې فلانکۍ ته حج ته نه وتلی ولې؟ هغې وی چې یا رسول الله دوه اوښانو زمونږ په یو اوښ باندې مې زوی تلی و حج ته تاسو سره، او په بل باندې د هغه پلار تلی و، یعنې د دې خاوند، او زما سره خاص انتظام وونه چې زه تلی وې نو زه ځکه پاتې شوم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې په رمضان کې عمره وکړه د حج برابر ده. نو رمضان کې د عمرې فضیلت د نورو کال د نورو میاشتو مقابله کې ډیر زیات وي، لیکن داسې عمره کول چې عموما بعضې خلک لاړ شي په جهاز کې فرض مونځ نه کوي، په ایرپورټ کې فرض مونځ نه کوي، بعضې ځایونو کې فرض مونځ د ده نه پاتې کېږي، د هغې بلکل پروا نه ساتي. نو یو فرض مونځ چې تا قضا کو او ته 100 عمرې وکړي نو د هغې تلافي نه کېږي. ته به په سفر کې خپل پورا حتی الوسع کوشش کې چې تا نه فرض مونځ قضا نه شي. دا بیل شی دی چې اوبه نه وي او د مونځ وخت رالو مونځ تا نه قضا کېږي نو تیمم وکړه. په ولاړه نه شي کولی نو په ناسته باندې وکړه. بلکې که بالکل هیڅ صورت نه جوړیږي نو صاحبین وایي چې تشبه بالمصلین وکړه، نه دی اودس کولی شي نه تیمم کولی شي، بیا به هم د مونځ کوونکو په شان صورت جوړ کړي، رکوع ته به ځې سجدې ته به ځې چې خلک وایي چې دا سړی په مونځ لګیا دی، او چې کله کوز شي د جهاز نه نو بیا هغه ځای کې فوراً هغه مونځ قضا راړه. نو چې دا کوشش دې کړی بیا ټیک ده، او که نه ته مونځونه د پاسه مونځونه پرېږدي او قضا کې ته عمرې ته روان یې نو دا نه.